یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والا انفقوا خرچ کی من طیبات پاکیزه مال ما کسبتم چې تاسو ګټلې ده ومما اخرجنا لكم من الارض اور هغه شان چې الله تاسو ته د مځک سره استلی درکړي دي ولا تیمموا الخبيث منه اور داسې اراده د کمزور شیدا مکوي تنفقون چې تاسو خرچ کی ولستم باخذه چې کله تاسو خپل هم نه اخی الا ان تغمزوا فيه مگر دادی چې په هغه کې خپل سترګې پټې کوي واعلم اور و پېژنئ ان الله بشک الله تعالی غنی بے پروا دی حمید د ډیر تعریف والا دی دا د سورۃ البقره آیت نمبر 258 دی آیت ډیر آسان اور عام دی الله و ایمان والا ته دا حکم ورکړي چې ایمان والا مال خرچ کا انفقوا حکم دی لکه اقیم الصلاة حکم دی آتو الزکاة حکم دی جهاد باری کی جاہدو حکم دی ودعو د تبلیغ په باری کی هر شی په باری کی چې حکم دی دا غر رقم د مال د خرچې دو په باری کی حکم دی انفقو خرچ کا دو شرط دی یو شرط دی من طیبات پاکیزه مال خرچ کا اور ما یو ډیر شایسته جمله شاید تاسو په ذهن کې راځي پوره دنیا کې نن دا پالیسی کافر خپل ځان ان جی اوز چې څومره په دنیا کې کار کوي نن دا د غیر ملکی دی دا مغرب اور دا یورپ اور دا غیر مسلم ان جی اوز نن مال خرچي اور مسلمان لاس ټینګ نیولې دي ک چیرې د دې ډیر اندازه کله کله مرساتیان ته په غب شپ کې دا خبره وکړو ک چیرې د دې لږ انداز کوي نه یوستي مسجدونه دي یو د باطل فرقه یا باطل کفریه چې کوم عبادت خانی دي هغه ورسره چک کوي کراچی کې عائشہ منزل کراچی کې دوا دلته مدنی مسجد دی تبلیغی مرکز اور دلته آغا خانیانو مرکز دی دواړه څنګه په څنګه عبادت خانه لږه 2 منټ د پاره ورسره خالی مناظر وګورم چې د مدنی مسجد حالت چشتي اور د آغا خانیانو د عبادت خانه حالت چشتي ستا په کوټي په شهر کې مو ګرځه هر ځای وګرځه د مسلمان د عبادت خانه حالت چشتي اور د کافر د عبادت خانه حالت چشتي سره کم نقشې اور سره کم جوړ شي دي هغه وجه صرف دا د کافر په دی باندې عمل پیرا دي مسلمان نن ډیر شاته روان دي الله و من طیبات ما کسبتم کمال د ګټلې حلال مال پاکیزه شایسته مال هغه خرچ کا 400 پیسو باندې ماجتان ما جوړو د شراب په پیسو باندې خلک ما ساتي د منشیات د سود په پیسو باندې خلک ما ساتي د چوري د غلا او د ډیر مثالونه به تاسو اورئ پلان کې د ش سړی غلا کول خلک ساتي غلا کول کله ساتي د قرآن د آیات سری مخالفت من طیبات ما کسبتم اور خاص طور پر علماء طلباء حفاظ ائمه مساجد دته خو حلال شي ورکو کم از کم دا پر مصلی ولر د است عبادت په د پسې دي از مجھے مولوی صاحب ډیر غب شپې دا غول والمش خو د هر دعوت له زو هر چا دعوت له زو هر ځای زو دا ډوډۍ موډانه ګډ وډ خورو په خدای کې دا دوه در چته بالا ولر سي اسمان په ډیر لري دي لہذا علماء ته مفتی رشید احمد رحمت الله علیه ول داس مکوي چې علماء استاد پښتنو کې حلال دي که حرام دي نن خو ماشاءالله خلک خوان بدي ما چاته ول مال دغه آیاتونه چې زو خپل د طرف څخه بیان کوم قرآن آیات نو وایم اسه بیان کوم ګر خلک به سلام مند کې څنګه سخت مولوی صاحب دي سخت خبرې کوي لیکن شکر دې ګر په قرآن کې لیکلي موجود دي الله وای هغه مال خرچوي کوم تاسو خپل هم اخی اور هغه مال نه چې سترګم پر پټ کړي اور تاسو ته خوښ نه اور بل مسلمان ته ورکه الله رب العزت دې عمل توفیق